د انسان چې بعد الموت ته قدرت لرونکی یوم تبل السرائر تاغرت باندې چې ازمایش په سرائر باندې ضمائر د قلوب ښکارا شي فما له من قوة نبی د منکر د بات پار قوت او طاقت ولا ناصر ان امداد کوونکی والسماء ذات الرجع اسمان چې صاحب د باران دی ځکه بیا زیو راځي بیا راځي والارض ذات الصدع قسم پدمک صاحب د 14 دا اوچوي نباتات روزي انه لقول فصل دا قرآن قول فاصل دی ما بین حق و دا باطل کی او بالحزل دا ٹوکی ندی ان میں یقیدون قیدا دی تدبیر بد جو تدبیر بد دا دفع دا دین دا اسلام لپارا واقعی قیدا تدبیر جو تدبیر دا خدای تدبیر پارچا غالب دنو کہ استدراج من حیث لا یعلمون فمحل کافین امحلم رویدا محلت کافلان ہوتا محلت کہتے ہیں رویدن مانا امحالن محلت پر ورکن دابل تے سورہ اعلا ہوئی مکی صورت تے او دا وہ اتیام دے پہ اعتبار دے جمع اتم دے پہ اعتبار دے نزول سورہ تکویر نرستو دے نازل شوے دے مکی سورہ تکویر نازل شوے دا سوے رو ټولې صورتونو په طالبای کم دا ویلی شي د خدای بنده چې ته یو صورت په پکې وایو نو صورتونو ټول پاره به وایي شوق دی یو به وایو یو صورت به پکې وایو خیر ها د دې صورت ما قبل سره د ربط مناسبت دی مخکې دلایل د توحید دلتم دلایل د توحید دی مخکې ذکر د قران کریم دلتم ذکر د قران کریم دی د دې صورت خلاصہ بین ضرورت النبوت بیان د ضرورت د نبوت ته او بین طریق تعلیم النبوت او بیان د طریقې د تعلیم د نبوت ته او بیان دلائل التوحید او بیان دلائل توحید دی یعنی احاطه علمه تعالی احاطه د علم باری تعالی دی او بیان الفریقین من عاقبتين دا دو فريق بیان دے اور دا دی عاقبت بیان دے ففيه التذکیر ما بعد الموت لیکن تذکیر ما بعد الموت ہم دے وان التذکیر من فرائض النبوت تذکیر چی دے دا فرائض دا نبوت نہ دے والتوبیخ لآخرة الدنیا للآخرہ توبیخ دے چی دنیا غور کی پا آخرت بانی ترغیب دے آخرت دا ابقا دے او تنفیر دے دنیا نا فإنها افنا دا فنا کے دن کے دنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا تسبیح ویا دنم درب سبحان ربی الاعلی ہغا رب اعلی کہ پیدا کری دی خلق المخلقا فسوا برابر کری دی والذی قدر اچاندادا کے ما شاء فهدا هدایت کړه دے اغیتا د سبیل خیر او د شر والذي اخرج المرعى اغه خدای چې د ورشو لرا غیاګانو لرا فجعلوا غصان احوا غنو دي دروچ تور دا غیا چې وخت پتیر شنو رنگ بدل شي سنقرئك فلا تنسى زر چلولو پتا سو باندې قران فلا تنسى تبیرینا تا نبیریگنا الا ما مگر چې الله راضي د انسان داغه ځنی آیاتون انسان راغله مانس میں آیت او ننسیانات بخیر من او مثلها ان يعلم الجهر وما يخفى الله عالم دې په جهر باندې د قول نو د فعل نه او چې کمپټ قولي کمپټ فعلی پایم خدای عالم دې ونيسرك لليسرى تعال آسانو طریقه یسرا لشریعت سهلتی شریعت آسان چې اسلام دی فذکر پنور کوا دا د حضور فرائض شو ان نفات الذکرا کپن نفور کی ذکرا بلکہ راضی ہاں مذکر فین تنفع المؤمنین د پنور کوا پن نفور کی مومنان ہوتا سيذكر من يخشى لیکن پن تذکرو دے اصل کی پن ولیغا سو چیری کی د الله نا ويتجنبها کنار کچ بشی د ذکرانا الاشقا بدبختا الاسل النار الكبرى اغا اشقا چی داخلی کی با اور لویتا ثم لا يموت ولا يحيى
نو بدی کمری چراحت بے عمومی اور نب جندی جن خوشائشہ کنی جن خو بخام خائی قد افلح من تزکا تاقی سر کامیاب دے غصوب چغدان پاک کی پا ایمان سرا پا اسلام سرا پا نیکو عمالو سرا وذکر اسم ربه فصلا او یاد کی نم درب پس منذ گزاری صلی الصلاة الخمس امام سبداد دلیل وئی چی ذکر اسم ربی فصلا دیو جنا سنت واجب خلفت اللہ اکبر دے خو فرد داکی کی پا مطلق ذکر باندے چی ذکر اللہ عظم و اللہ جلو آیا ان پہ شروع سے ہی کی گنو بلتوسن حیات الدنیا تاسو غرقوی حیات دنیا والآخرت خیر و ابقا دنیا فانی دا اغرد ابقا دے نو دا اغسل پکا دی ان هذا لفی الصحف الاولا بیشک دا پا صحیفور بنو کے دے او صحف ابراہیم و موسیٰ دا صحیفی دے ابراہیم علیہ السلام دی او دا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم تعالی صحیفی ورکڑی شوی دا بو ویو پارا بے بانی نو خاجی هذه سورة تسمى بالغاشية لأن فيها ذكر الغاشية في ابتداء هذه السورة فسميت السورة بسورة الغاشية تسمية للكل باسم الجزء وهذه سورة باعتبار العد 87 واعتبار النزول 68 نزول هذه السورة بعد سورة الزاريات مناسبة هذه السورة للسورة السابقة بأن فيما قبله بيان الآخرة إجمالا وها هنا تفصيل الآخرة تفصيلا وبيان ثوابها وبيان عقابها خلاصة هذه السورة بيان أقسام العاملين وبيان نتائج أعمالهم والتذكير بما بعد الموت وبيان بعض دلائل التوحيد وبيان بعض نعم الآخرة وبين الفرد المنسبي للنبي عليه السلام والتذكير للإجبار فالحصر إضافي وبيان عذاب الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا للنبي عليه السلام وإن كان المقصود الخطاب العام هل أتاك حديث الغاشية هل ها هنا بمعنى قد اے قد أتاك حديث القيامة سميت القيامة بالغاشية لأنها تغشى الناس فهي غاشية ثم بعد ذلك يذكر الله تعالى أقسام العاملين وجوه يومئذ خاشعة يقول الله تبارك وتعالى بعض الوجوه في ذلك اليوم خاشعة ذليلة حاملة ذات نسب وتعب ناصبة ذو محنة شديدة تسلى نارا حامية تدخل ذوات تلك الوجوه نارا حامية نارا حارة الحامية صفة نار والنار في الأصل مؤنث سماعي بتصغيره بنويرة وفي يرد الشيء إلى الأصل
هذه صفة مؤكدة موجهة لنارا وإلا فالنار يكون حارا. ليس النار على قسمين بأن يكون حامية وباردة. تسقى من عين آنية. تسقى تلك الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة من عين شديد الحرارة ليس لهم طعام. ليس لذوات تلك الوجوه العاملة الناصبة طعام من شيء إلا من ضريع. ضريع في الأصل نبات كريه المنظر كريه الطعم ذات بشع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يؤتي السمن بأكل الضريع لا يسمن الآكل ولا يغني ولا يفيد من جوع بحيث يدفع الجوع. الآن يذكر الله تعالى القسم الثاني للوجوه. وجوه أعيدت نكرة، وأن إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الأولى، فالمراد بهذه الوجوه غير تلك الوجوه. وجوه يومئذ ناعمة. بعض الوجوه في تلك اليوم تكون ناعمة ذات نعمة ذات فرح ونعيم لسعيها راضية لعملها راضية بأنهم عملوا عملا سببا لرضاء الله تعالى، فسمي ذلك السعي بالعمل الراضي. راضية صفة لوجوه. وجوه مذن ناعمة لسعيها راضية. كل عامل عملا صحيحا وعملا صالحا يكون راضيا في يوم القيامة بعمله في جنة عالية ثابتة ذات تلك الوجوه في جنة فائقة. يذكر الله تعالى صفة للجنة العالية لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها كلمة لاغية أو لا تسمع فيها من نفس لاغية. لا لغو فيها ولا تعسيم. هذه صفة الجنة. فيها عين جارية. في تلك الجنة عين جارية إلى مكان كل ذي جنة. عين مؤنث سماعي بالتصغير عينة، وفي التي يرد الشيء إلى الأصل. يذكر تعالى نعم الجنة غير المشروبات. فيها سرر مرفوعة. في تلك الجنة سرر مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا. رفع تلك السرور يكون باعتبار الذات وباعتبار القدر وباعتبار المحل. وأكواب موضوعة. وفي تلك الجنة
اقداح لا عرى لها ونمارق مصفوفة. النمار جمع نمرقة وسائد كمان وسائد جمع فسادة ووسائد مصفوفة منظمة. علم منه أن النظم أمر مطلوب لا تكون كهجرات الطلباء. يكون في طرف سريرا وفي طرف آخر غير ذلك وفي طرف خبزات يابسة. أن النظم أمر مطلوب مرغوب. وزرابي جمع زريبة اي فرش مبسوسة مفروشة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يذكر تعالى دلائل التوحيد بعد ذكر نعيم الجنة من المشروبات والمسكونات والمفروشات. أفلا ينظرون نظر اعتبار وعبرة ونصيحة إلى الإبل كيف خلقت بأي كيفية خلق الإبل. خص الله تعالى من الحيوانات في الخلقة الإبل لأن للإبل شانا عجيبا يعلم سرعة مشيه من الرأس. إن كان يمشي مشيا سريعا يتحرك رأسه سريعا وإن كان يمشي مشيا خفيفا يحرك رأسه خفيفا. وأيضا قربه إلى السماء بالنساء الحيوانات زائد لأن في قده طولا وأيضا في الإبل خصوصيات. إذا شربا يوما فسبت أيام يكفي بتلك الماء. وأيضا الإبل لا يسرق. سائر الحيوانات سرقتها غير مشكل إلا الإبل. أفلا ينظر نظر اعتبار ونصيحة وعبرة إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فمناسبة الإبل مع السماء إذن ظاهر في الرفعة لذا ذكر بعد الإبل وإلى السماء كيف رفعت. أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت تلك السماء. ليس المقصد بأن كان السماء في التحت ثم رفعت لكنه خلقت رفيعا ابتداء. وإلى الجبال كيف نصبت. أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نصبت تلك الجبال لسكون الأرض ولقرار الأرض. فإن الأرض خلقت في كرة الماء فكانت محركة ففيها السكونة والعمل عليها كان مشكلا فلقى الله الجبال والجبال أرساها. وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الأرض كيف فرشت كيف سطحت. وقوله تعالى سطحت لا ينافي الكروية
कमा यक़ूलु अहलु रियाज़ी बिअन्नल अर्दा कुर्रतुन लिअन्नल कुर्रत इज़ा कानत अज़ीमतन कुल्लु क़ितअतिन अलैहा यकून कस्सतह फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर इज़ा ज़ुकिरा लका बयानु हानि शुअदाए वल अश्कियाए व बयानु निअमिल जन्नति व बयानु निक़मिल आखिरति फज़क्किर माना इज़ फी बैनुल फ़र्ज़िल मनसबी लिन्नबी अलैहिस्सलाम फ़इन्न बिज़िम्मति नबी अलैहिस्सलाम अत-तज़कीर वत-तब्लीग़ वत-तालीम इन्नमा अंत मुज़क्किर हाज़ल हस्र इज़ाफ़ियुन लैसा मानाहु अन्नका मुज़क्किरुन ला मुअल्लिमुन कमा यक़ूलु मुनकिरुल हदीस बिअन्न मिसाल नबी अलैहिस्सलाम मुबल्लिग़िल ख़ुतूत हाज़ल इज़ाफ़ियुन मान इन्नमा अंत मुज़क्किरुन ला मुजबिरुन व मुकरिहुन वइल्ला फ़मिसा मुअल्लिमुन युअल्लिमुल किताब वल हिकमा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन हाज़ा बयानु मानल हस्रि फी क़ौली तआला इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसल्लतिन बिअन तुजबिरहुम अलल ईमान वल इस्लाम इल्ला मन तवल्ला अल इस्लाम मुनक़तिअतुन लाकिन मन तवल्ला व कफर मन अअरज़ अनिल ईमानी व कफर बिल्लाहि व बिर्रसूली फयुअज़्ज़िबुहु अल्लाहुल अज़ाबल अकबर तौसीफ़ुल अज़ाब बिल अकबरी लिअन्नहु अज़ाबुल अकबर अल्लाहु अकबर फ़अज़ाबुल अकबर अकबरु इन्ना इलैना इयाबहुम बयानु मआलिल इंसान इन्ना इलैना रुजूअहुम वज़ालिका रुजूअकुन लिल हिसाब वल जज़ाए सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम व जज़ाअहुम ला या रब्बी बस पाना होता चे मना ना जायज दा ब्या गुस्ल नूजी डकोल जायज दी देता सूरह फजर हुई सर के द फजर का इमा जिक्र दा टोल सूरत पदीनुम उनामोलेशम नहा अत्यायम सूरत ते पैतबाद जमी लसम दे पैतबाद नुजूल सूरतुल लैल नरुस्तु नाजिल शिवे ददी सूरत मा कबल सरा दारबत मुनासबत ते हमख के आजाब द आखिरत व सवाब द आखिरत दिल त बयान द आजाब द दुनिया दे और बयान द मआल द नफ्स मुतमइन्ना दे ददी सूरत खुलासा शुरूउल जज़ाए मिन दुनिया वअन्न सबब अल मसाइब दुनियवियति फिल अगलब अल अमाल सय्यअतु व तज़कीरु बिअय्यामिल्लाह व बिआलाइल्लाह व बिमा बअदल मौत व बयानु कुफ़रानिल इंसानी व बयानु ज़लूमियत इंसानी व हुब्बिही लिल माल फ़इन्न मुहब्बत दुनिया रासु कुल्ल खतियतिन दाद दे सूरत खुलासा दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र व लयालिन अश्रिन कसम दी पसबा
فجر د یوم النحر یا مطلق فجر. قسم دی پلس شپو چاله شپې د ذوالحج دی مبارک شپې. والشفع والوتر قسم دی په جوړه او په ناجوړه. واللیل قسم دی په شپه اذا یسری چې کله دا سیر کوي منازی. هل فی ذلک قسم لذی حجر استفهام تقریری دی. آیا شته د پدی مذکور کې قسم د پاد صاحب د عقل. حجر معنی عقل، حجر معنی ته وای عقلم سره د محظورات او عقلیونه منع کوي. علم تر کیف فعل ربک بعاد دا تذکیر دی بایام الله. تنګوري چې سرنګ ربک کار د عادیانو سره اکم عادیان دا بدل لے عاد ارم چې ورته وای یا عطف بیان دی. ذات العماد چې صاحب د عمادو مان صاحب د طول دو گدوالو قد آورو او الابنیت المرتفعاتی یا لولې بناګانی چته جوړې کړې وي بنگلې جوړې کړې وي. التي لم يخلق مثلها في البلاد اغا عادیان قبیلہ چنو میسل ددی پا بطش کی پا قوت کی پا طول کی پا نفرائی کی پا قوت کی پا مالدارائی کی مثل ددی پا بلادو کی. وسمود الذین جابوا الصخرہ اغا سمودیان چغی پر کول کانی پندائی کانی بے جوڑول انو کے بے سمست جوڑولے بالوادی پکندہ کی. وفرعون ذی الاوتاد فرعون چې صاحب د میخونو ته به سره وټاړه عذاب به ورکو. الذین طغوا فی البلاد هغه کسان چې دې سرکشي کړي وا په بلادو کې پکلو کې. فاکثروا فیها الفساد ډیر کړو په دې کلو کې فساد دره په معصیت د خالق سره. فصب علیہم ربک صوت عذاب واړو په دې باندې الله تعالی اغا نوع د عذاب یو قسم عذاب صوتل کروڑی تو ہوئی کروڑا د عذاب یعنی نوع د عذاب. ان ربک لبالمرصاد بے شک رب تا په گزرگاہ کې دے ټول بتیریږي به. فاما الانسان ارچ انسان دے اذا مبتلاه ربه کہ ابتلاء رب ددو فاکرمه د دې کرامو کی ونعمه او د نعمت ورکی. فیقولون دے بیا وی ربی اکرمن رب زما اصل کے اکرمنی دے. واما اذا مبتلاه کرے گال ابتلاؤ کی قال رزقه رزق پہ تنگ کی. فیقول ربی اہانن اصل کے اہاننی دے رب زما پکوالے کو. کلا رد عدا من دش دے خبرنا بل لا تکرموا الیتیم تاسو کرام نہ کو دی یتیم ولا تحدون علی طعام المسکین تی زمرو کو پتام د مسکین بانے. وَتَأْكُلُ التُّرَاثَ أَكْلًا جَمًّا تاسو میراث لرا خوراک سخت دوارث حق مو پکې نور کو. وتحبون المال او خوب تاسو مال لرا حبا جمًا او محبت ډیر سره. اې د پار مهري طریقې اختیار کړې وي که جایز او که ناجایز وي. کلا رد عدا اذا دکت الارض دکن دکا زلزل راشي پدمکا په زلزلې سره. وجاء ربک راشي امر دربستا والملك صفا صفا او ملک یصفون صفا صفا ملائک صفون صفون راشي محاصره شي. وجيء بيومئذ بجهنم او ښکارا بکړي چې په دغه ورځ باندې جهنم. يومئذ تذكر الانسان دا پن بالی انسان وان له الذکر کوم دې ته فائدہ د ذکر دلته د ذکر فائدہ نه فنشتا. یقول وای دې یا لیتنی کاش کی مالرا قدمت لحیاتی ما مخکې کړه د خپل ژوند لپاره ستیارې مې کړې وې. فیومئذ لا يعذب عذاب احد عذاب یو پشان د عذاب د الله تعالی یو تن د خدای عذاب پشان عذابا مثل عذابه ولا يسقون او نه بندي وساق مثل د وساق د الله تعالی او تن دغه قیدونه د بلچانی چې کدا الله چي دي سلاسل دی اغلال دی. یا تو نفس المطمئنہ تو اے نفس مطمئنہ
नफ्स आमिना इरजिई इला रब्बिके, वापस से रब तरादियतन तराल पर सवाब सरा, मर्दियतन और मर्जी इंदल्लाह बिल अमल, फतहुली फी इबादी हजमा बंदिगानों के, वतहुली जन्नती और दाखिल से चुकमने रमा जन्नत। वो पर फारसी है वो कौन कि मुसम्मा बसूरत बलद अस्त, ज़ेरान के जिक्र बलद दर इब्तिदाई सूरत मज़कूर अस्त, पस नामश सूरह बलद शुद, तस्मिया कुल बेतबार जुज़। ई सूरत बेतबारी जमा नवीद सूरत अस्त और बेतबारी नुजूल पंजवसी सूरत अस्त। शिव पंज ना पंजुसी 35 टे कन रखे बंदा पंजुसी सी पंज मने पंजुसी बवाए फारसी मान न तपोसो के चसे वेली शी खुदा जमा तो भाई पंजुसी वही के सी पंज वही हाँ जी। नुजूली सूरत बाद सूर्य काफ अस्त आगाज सीवा दोमस्त आंत सीवा दोमबूद ए सीवा पंज। मुनासबत ई सूरत बसूरत साबिका ई नस्त कि दर सूरत साबिका बयान आखिरत बूद बेतबार सवाब व इकाब, व दरी सूरत बयान मुरूर व अबूर अक़ब आखिरत अस्त, व बयान असबाब मुरूर अक़बा। नीज दर सूरत साबिका बयान फरीक़ैन बूदो बेतबार सवाब व इकाब, व दरी सूरत हम बयान फरीक़ैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासे ई सूरत इंसान नहीं आमदा बदुनिया अजबर इस्तराहत व आराम, बल बदुनिया आमदा बराए अमल। ज़ेरा की दुनिया दार अमल अस्त व आखिरत दार बदल अस्त। व दर हदीस आमदा कूच में कुनत दुनिया बतरफ इदबार व कूच में कुनत आखिरत बतरफ इकबाल। वो बरे हर वाहिद दुनिया व आखिरत तालिबान अस्त, वो बयान दलाइल तौहीद व पंदहन बआ वाक़यात के में आइन बादल मौत, व तरगीब बराए आजाद करदन गुलाम, व ताम दादन बराए यतीम व मिस्कीन, व ज़रूरत ईमान व ज़रूरत अमल सालिह। ई खुलासे सूरह बलद अस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, लाया बराए तहसीन कलाम आमदा दर कलाम अरब व दर मुहावरे अरब, ला बराए तहसीन कलाम में आरन अरब। ला वल्ला बला वल्ला या ला नफ़ी कलाम साबिक़ अस्त, लेसल अम्र कमा ज़अमू, नेस अमर बआ तरीक कि ई मुनकिरीन ज़अम में कुनन, इनकार क़यामत, इनकार तौहीद, इनकार रिसालत।
قسم میں خرم بئی بلدہ کے بلدہ مکرمہ مکہ معظمہ وانت حل بهذا البلد وشما حلال هستید بئی بلد کہ در رود فتح نبی کریم صاحب نے اجازت داده بود و بغیر حرام داخل شدہ برای فتح مکہ معظمہ و بعد ازاں تا قیامت حرمت بلد حرام باقی است. ووالد این عطف است بهذا البلد قسم میں خورم بوالد کہ مراد آدم علیہ السلام است یا مطلق والد وما ولد او قسم میں خورم بآ کہ زائدہ والد آن ولد را جواب قسم این است لقد خلقنا الانسان فی کبد تحقیق پیدا کر دیم انسان را در مشقت فی مشقت ایحسب ان لن یقدر علیہ احد ایا گمان میں کند انسان کافر کہ ہرگز قادر نیس برو یک شخص یک کس یقول اہلکت مالا لبدا میں گوید انسان کافر ہلاک کردم مال کثیر را در عداوت نبی کریم علیہ السلام. ای مقولہ ابو الاشد کہ از عرب متکبر شخص بود. ایحسب ان لم یرہ احد بیان حاطہ علم باری تعالی است. یا گمان میں کند انسان کافر کہ نبینت اورا یک کس یک شخص ای گمانی منکر باطل است غلط است. اکنون بیان قدرت کامل اللہ میں فرمائے علم نجعل له عینین ایا منا نگردانی دیم نہ پیدا کر دیم برائے انسان دو چشم کہ برا بینائی کند و نظر کند و لسانن ایا ما پیدا نہ کر دیم برائے او لسان کہ برا گفتار کند اظہار ما فی الضمیر کند و شفتینی او پیدا کر دیم برائے او شفتین کے ساتر لسان است وہدیناہ النجدین ہدایت کر دیم انسان را برائے طریقین طریق الخیر طریق الشر طریقہ خیر طریقہ شر طریقہ جنت طریقہ دوزخ طریقہ رضا رحمان طریقہ رضا شیطان. فلقتحم العقبۃ تجاوز نہ کر دے انسان از عقبہ. عقبہ کوہ صغیر را میں گوین وما ادراک ما العقبہ کدام چیز تمہارا عالم کر دو کہ چیز اقتحام عقبہ چیز سبب عبور و مرور عقبہ. العقبۃ الطریق الصعب فی الجبل درکوہ کے دشوار راہ باشد آند عقبہ میں گوین. ای بیان است برائے اسباب مرور و جواز عقبہ. فک رقبۃ آزاد کردن یک رقبہ است یک غلام است یا یک کنیزک است.
او اطعام یا طعام دادن فی یوم ذی مسغبت در روزی کہ صاحب مجاعت باشد یتیمن ذا مقربت اطعام برای کدام شخص باشد برای یتیم کہ صاحب قرابت باشد درو دو اجر باشد یک امداد یتیم دوم صلہ رحمی او مسکینن یا طعام دادن باشد برای مسکین مطربتن کہ صاحب تراب باشد ملصق بخاک باشد چیزیں نہ دارد یہ دلیل ان کسانست کہ مرتبہ مسکین از فقیر ادناست ثم کان من الذین آمنوا ثم اینجا برای ترتیب ذکریست زیرا کہ ایمان بر اطعام و بر فک رقبہ و بر عمل صالح مطلق مقدم باشد ایمان شرط قبول عمل صالح است بعد ازاں بودا شخص اداش خاص کی ایمان اوردہ و تواصو بالصبر وصیت میں کند یک دیگر را بصبر صبر بطاعت صبر معصیت صبر بر مصیبت و تواصو بالمرحمہ وصیت میں کند یک دیگر را بر ترحم بر مخلوق خدا اولئک اصحاب المیمنہ آن کسان کی مذکور شد دری سابق یہ اصحاب جانب یمینند نام اعمال اشارہ بیمین دادا میں شود بروز قیامت و در عالم ذر از آدم علیہ السلام بجانب یمین بودن والذین کفروا آن کسان کے کفر کردہ بآیاتنا بآیات مایان ہم اصحاب المشأمہ ای مذکور کافران بآیات اللہ اصحاب مشأمان دو اصحاب شمالن دو کہ عمل نامہ ایشان را بدست شمال دادا میں شود علیہم نار مؤصدہ بریشاں آتش باشد موصدہ مطبقتن نار بیشاں مطبق باشد ازو احاطہ کردہ باشد دا پشفا شمس وائی ذکر دی پسر کے دی شمس کلمہ ذکر دا طول پا دینم انامولے شو یو نوی صورت تے پہ اعتبار جمعی شپگشتم پہ اعتبار نزول سورہ قدر نرستو نازل شوی مخ کی صورت کے بیان دا فریقینو پا عنوان دا اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ دل ذکر دا فریقینو دے پا بل عنوان بانی قد افلح من زکا قد خواب من دسا دا دی صورت خلاصہ علم بالمشاہدت من مظاہر قدرت اللہ تعالی بین اصحاب الاخلاق الحمیدت لهم النجات مشاہدی سرم دا معلوم شوی دا دا مظاہر دا قدرت دا اللہ تعالی نا کہ اصحاب دا اخلاق و حمیدہ دا دی نجات خخوی ندی اصحاب الخصال خبیثت لهم الخسار دی لتاوان دے حالات دے ذلت دے لکہ سمودیانو گورا عادیانو گورا وہ بیان دلائل التوحید دلائل توحید بیانی تذکیر بی ایام اللہ دے وَأَنَّ تَكْذِيبَ النَّبِيِّ علیہ السلام وَإِهَانَةُ الْمَوْتِ سَبَبُ الْخُسْرَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تکذیب دے پیغمبر اہانت موجودی سبب دے خسران دے پا دنیا و پا آخرت داد دی صورت خلاصہ دا
بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم دی پنور او پغرمی د دینور یعنی پزو پرنا د دینور والقمر اذا تلاها قسم دی په دې سپوږمۍ چکر راځي رستو د نورنا عند غروب الشمس چې نور پریږي نو سپوږمۍ راښکاره شي والنهار اذا جلاها قسم دی پر چې کله روخان کی دینور لرا اضافت ظرف ته زمان ته واللیل اذا قسم دی پشپ باندې چې کله پټ کی دینور لرا بیا نسبت زمانی ته دی وسما بناها قسم دی پاسمان او پای جوړ کړ دې اسمان لرا چې الله دی والارض ما تها قسم دی پزمکا چې خور کړ زمکه چې الله دی ونفس وسواها قد بنفس برابر کې دی نفس سره دا ټول مبهمات کی اطلاق په الله باندې راغی فانو فجور او تقوا اعلان فجور دې تقوا دې بد او خي او ټول خولي دي قد افلح من زکها کاوی چې تزکیه کړی د نفس وغطا من دسها او ناکام دی هغه څوک چې هغه چې کوم دینو پټکړی دی نفس در په معصیت سره اخفاها بالمعصیت کذب ثمود به توغه تقریب سمودیانو په خپل سرکشای سره ازم باسات برنګ اخته کو بدبخت دي چې قدارو رضا په د ټولو فقال لهم رسول الله ولت رسول د خدای ناقت الله زرو ناقت لپاره د ناقت خدای وسقيا سره د سرابې د دین زرو تمره سوې فقدي تکذیب داغو کو فقروا د پسپینو والا ونډه کړه فدمدم عليهم ربهم مطبق دی باندې رب دی عذاب لرا بذنبهم په ګناه د دوی سره رضا پټولو فسواها برابر کدا دمدمه په دی باندې ولا يخاف عقباها ني الله د انجام د دین چې مان بسو تپوز دی ولیو والنهار اذا جلا سبت والنهار اذا جلا قسمی پرات چې کله روخانه کې دینور لرا زمانه ته هم نسبت ته کنه سړیا دا زما درو خانتیا وخت د دینور څه دی روز د کنه لکه څنګه یخشاها شپې ته نسبت د غشو شو هغه زمانه د پټېدو ده د ظلمت ته د زمانه د تجلیه او درو خانتیا ده دا بل صورت شروع کیږي دې ته سورۃ اللیل وایي سر کې د لیل کلمه ذکر ده دونوی صورت ته په اعتبار د جمع نه هم د په اعتبار د نزول سورہ اعلی نرست نازل شوه مخک بیان د فریقینو او دلته بیان د فریقینو دی خدلته په بل عنوان الت عذاب د دنیا آخرت او دلته عذاب د دنیا او د آخرت د صورت خلاصہ باختلاف القوى الطبيعية والآثار الخارجية اختلاف الأعمال لازم فاختلاف د قوى الطبيعية سرا د آثار خارجية سرا اختلاف د أعمال لازم دي فلأصحاب الأعمال الحميدة النجاة في الدنيا والعقبى دا اصحاب د اعمال حمیدو د پانجات په دنیا او په عقبہ کې لاصحاب الاعمال الخبيثه والاخلاق الذميمه الهلاك والخسار في الدنيا والعقبى او تذکیر دی بما بعد الموت او ترغیب د انفاق فی سبیل الله او ترغیب د اخلاص تا بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا قسم دی پشپچ دا پرده غورځي تیار کی والنهار اذا تجلى قسم دی پرد چې کله دا روخانه شي وما خلق الذر اپاغا دمه قسمی چې پیدا کړي نارینه او زنانه جواب قسم ان سعيكم لشتى استاسو سای پراګنده د مختلفه ده دا بیان دی د شتات دی سای
اما من اعطى هغه څوک چې ورکی حق د الله واتقى یریږي د الله نه وصدق بالحسنى او تصدیق کوي په کلمات حسنا باندې وسنسل اليسرى د اسانو کو هغه عاقبت یسرا چې جنت ته دا یو قسم خلق شي واما من بخل واستغنى څوک بخل کوي دا مقابل د عطا شو واستغنى بپرای د ثواب د مقابل لو اتقى شو وکذب بالحسنى دا مقابل د صدق بالحسنى تکذیب کی دا کلمات حسنا ان العسرا دا مقابل سر اليسرا شو سلور د سلور مقابل شو دا سد عسرا چې نار د جهنم دی ما یعنی مال اذا تردى دفن ور کی لدنا مال د چکلا دے اوغردی په اور کې په مال خلاصي ان علینا للهدى بشک مونږ باندې هدایت ته وان لنا للآخرة والاولى مونږ لپاره آخرت ته دنیا د دوړو مالک سیما فانذرتكم نارا تلظى يروم تا دغور نه چا لمبي وਹੀ لا اله الا الاشقى الذي كذب وتولى نه داخليږي بدغه اور ته موبد مگر بدبخت تکذیب کوي او تولی کوي کني داخليږي وته ګناګارو نو حسر بیان سي کیږي نو مراد د اصلاحانا اغسل موبد همیشه داخلي دي دا د مکذب د پاره ده وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى در کناره بشي د دې اور ناغه پرهیزګارا چې ورکی مال خپل یتزکا نیو اشقاشو ایو اتقاشو دے بل عنوان شو مالح انہو من نعمت ابو بکر سے لگے دلو بلال سے بیازاد کرو چاوی دادا سر احسان کرو دکا نشتے ہوتن ما نعمت کی جزائے ورکورشی لیکن فعل ذالکا لابتغاء رب وجه العلا دا پار طلب در رضا درب چالا رے اور سوف اردا کہ اللہ بدے راضی کی پخبل ثواب دابل سورت چوری سورہ دحا ورتوی دیکھ دا دحا کلمہ ذکر دا دری نوی سورت پہ اعتبار دا جمع یولسم پہ اعتبار دا نزول سورہ فجر نرسو نازل شوی دا دی سورت ما قبل سرا مناسبت ظاہر دے التل سوف ارداؤ دلت سوف یتیک ربک فتردوا دے التاغیات فی اخیر کی صورت دا شان ابو بکر سے نازلو گویا صورت ابی بکر شو او دا دا محمد علیہ السلام متعلق دے دا سورہ محمد شو صلی اللہ علیہ وسلم دا دوارو میں اس کے مناسبت خود ظاہر دے دا دی صورت خلاصہ زمان و فترت الوحی موجب تکمیل القوى الایمانیت زمانہ د فترت د وحی دا سبب د تکمیل د قوه ایمانیه ده ودف قول الكفار ادف د قول کو بیان الانعامات علی النبي علیہ السلام ذکر انعامات نبی اسلام باندې و تعلیم محاسن اخلاق بعدم قهل یتیم وعدم نهر السائل والتحديث بالنعمت بسم الله الرحمن الرحیم والضحى قسمی پوخ د غرمی بانی واللیل اذا سجا قسم پشپچ کلا پردو غورځي ما ودعك ربك وما قلا ند پر ہوتا رب ساری تاثر دشمنی کړي باندې وخت وحی بند شو دی بعد کفار د خدای سره دشمنی شو اوس ورته وحی نه راوړي قلا پاسل کې قلا کړي فاصلیت بوجا مفعول حذف شوی والآخرت خیر لک من الاولى خامخ آخرت غره طرف دنیا نا یا رستنه مدینه منوره ده مکی معظمین استاد پارا ذکدل ته اطمینان او آرام او فتوحات ولا سوف یعطیک ربک فترضى ذ طالب در کی رب سا فترضى تبراضی شي جو امت میں بدودا کی لاردا بیا بدن راضی کیږي علم یجد کے یتیمن فآوا تال یتیم نوی مندلے فآوا تیزم کے الى عمک اول نکتا بیا ترتا وَإِذَا ضَالًّا تی مندلے ناواقف
د احکام د شریعت نه یا سرګردان په خپل محبت کې فهداکا بیا مفعول محذوف دی فاصله پوجا تاته هدایت کو د لارو د محبت د دین د احکام وذ قائلا الله تمندل نادار مال در سره نو فاغنا تی غنی کې په مال خدیجه سره هغه په نکاح کې رااله او بیا مال ټول د تصرف کې راغی بیا فاغنا کا دی هر کلته یتیم وی فعلم یتیم فلا تقهر یتیم زورما دته غصه مکوا هر کته نادار وی او مسائل فلا تنهر سائل چې کوم دی دار ټما او ما بنت بربک فحدث بنعمر تحدیث کوا دا بیان شکر ادا کوا الله اکبر دا وحی بند شو نو بیا حضور علیہ السلام با دین پس دا خوشاله کې الله اکبر ویل شي دین سورتونو کې دا ویل شي بسم الله الرحمن الرحیم دا بل سورت ته سورہ علم نشرح ورته وي سلور نوی سورت ته په اعتبار د جمع دولسم په اعتبار د نزول سورہ دخان ته دلته به جمعي او ترجمه برابر راغلي مخک بیان د نعمو په نبی علیہ السلام باندې دلته بیان د نعمو بیا په نبی علیہ السلام باندې مخک مودہ کرب کو ما قلاو دلته علم نشرح لك صدرك ازدیاد د نعمو د باری تعالی نه بیان نعمت اسر نعمت د دې صورت خلاصہ تتمت سورۃ الضحى ببیان بعض النعم دا تتمت سورۃ الضحى دا په بیان د باندې نعمتونو سره کما فی ما سبق من شرح الصدر ورفع الوزر ورفع الذکر وإعطاء اليسر بعد العسر دا نعم دی په دې صورت کې شرح د صدر وزد وزر رفع د ذکر ورکول سر پس د سرنا فالنبي عليه السلام مزت عليه التكاليف والعسر والإيذاء في مكة ثم أعطاه الله تعالى اليسر في المدينة بعد عسر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك یا نمن کلاو تار سینستا د پاد تحمل د اعباء د نبوت د پاد تحمل د اسقال د امت بلکہ پرانستے میں دا وضعنا عنك وزرك مان کستان وزرستا مراد د وزر نہ وزر یاد امت تے یا مراد تے نا احسن المقربین دی یا صغائر قبل نبوت یا په خصاصت د نفس کی الذي انقض ظهرك اگر چې مات کړي شاخ تعالی را ورفعنا لك ذکر حضور د امت ډیر غم ورفعنا د مات ذکر ستا حضور سره د الله نوم سره د حضور ذکر لا اله الا محمد رسول الله وزمل الى عثمان نبی مع اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد الله نو نو حساب یو ځای کړی دی چې مؤذن اشهد وای اجل محمد رسول الله موين وشقلوا من اسمي لجله فذو العرش محمود وهذا محمد د خپل نوم د مدینه نوم د محمد علیہ السلام برابر کړي دي ذو العرش محمود دی او دا محمد صلی الله علیه وسلم دی فإن مع العسر يسرا بشک د تکلیف سره اسانی ده او سره د تکلیف نه اسانی ده عسر معرفه ما چا اسانی عین اول شو زر نکره ما چا اسانی غیر دا اول نشو ذکر ویل یالفا عسر یسرین اذا اشتدت بقلب الوا ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرت فافرح فاذا فرغت فانصب کے فارغ شتو فمن الصلاه فتح في الدعاء کوشش په دعا کې وکړه عام مفیدین دغم ذکر کړي و الى ربک فرغب او رب تراجی شه الله اکبر دابل سورہ 3 ورته وای د 3 کلمه ذکر د سر کې 95 سورت ته په اعتبار د جمع
او پندشتم دے په اعتبار د نزول سورہ بروج نه ډېر رسو نازل شوی دی. د دې صورت مخکې سره دا مناسبت دی، مخکې نعم په نبی علیہ السلام دلته نعم دی علی العموم چې خلق د انسان د پاسنی تقویم کی. دې صورت خلاصہ الانسان ان ادى الفرائض المنصبیه فهو في اعلى علیین، که فرائض سے انسان پورا کر اعلی علیین کرے والا که پورا نہ کرے اسفل سافلین کرے، بل انکار دے په مکذبین باندې. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین قسم دی پینزر، انزر چکم دے دائما مبارک ہونا دا، انجیر چکم دے پڑیر دوایانو کے لگی، انجیر کابلی چکم دے کابل انزر دا پہ دے جاڑونو کے اکثر ورکی طبیبان. زود حزم دے، حزم زر راضی پہ دے سرا د یخو مرضونو لپاره مفید دی، ګرمایي ده په انځر کې. والزیتون قسم لري په زیتون باندې، د زیتون ونه مبارکه ونه ده، تیل کارآمد دی، لرګی کارآمد دی، پانی کارآمد دی، میوه کارآمد ده. وطور سینین او قسم لري په غر مبارک باندې، اسه دی چې کوه تور دی المبارک الحسن. وهذا البلد الامین، پدی کلی امین بانی چې دا مکه مکرمه ده، امن ورکی من دخلو کان آمنا. جواب قسم داده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما په انسان په خط تقویم کې په شکل کې کل شکل دے انسان. سورنا اسفل سافلین. بادشاہ وی کنه کته د سپوږمۍ نه خشتنینو په ما طلاق ہے، خلق په سودا کې دا بس کیږي. غالبا امام یوسف سے بیا دی هغه ورته ویل چې د انسان تقویم دا خیسته دي د سپوږمۍ نه، د نور نه، د ارسنه. قسم مری په دې بلد امین باندې. بیا موږ واپس کې انسان لر اسفل السافلین تا ارذل عمر ته واپس شي، په خبره نه پويږي. بیا لاسو ته پړه سوئی الا الذين مغت مؤمنان من الصالحات عمل کے ساتھ فلهم اجر غیر دی اجر دے غیر مختوم. کہ سرے مریض سے بوڑھا سے جزوانے کے کم عبادت کو اگر عبادت تو لبا قید لکھلی فما یکذبک بعد بالدین، تکذیب در کی تعالی فضل دین اب دین بانی پا قیامت بانی. دے انسان خلق دا ذکر کو اثر صورت دا ذکر کو علیہ الحکم حاکمین. اللہ دیر کو حکم کو نہ دے بلکہ دے. دابل صورت شروع کی دی تو سورۃ العلق ہوئی، شپږ نوی صورت تے پہ اعتبار جمع، رومنے صورت تے پہ اعتبار نزول. اول معنی زاله دے مخ کی بیان د علت سوریو د انسان، دلته بیان د علت مادی د انسان دے پیدا د علقنا. مخ کے بیان د نعمت سوریو، دلته بیان د نعمت روحانی دے کیا تعلیم دے. دو صورت خلاصہ کن شاغلا فی التبلیغ وسلم معامرة اعداء الاسلام الى اللہ تعالی. تو تبلیغ کی مشغول شاہ دو دشمنان دے اسلام معاملہ اس پار اللہ تا فإن تعالی یخزیہم ریب رسوی دنیا والآخرہ. بل بیان دے سبب دے طغیان اسد کے استغنا دا پمال سرا، بل تذکیر دی بما بعد الموت اور تلقین دا عدم اطاعت دا متکبرین دے، اور سیدھا سبب دا قرب دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. انہوں نے پنوم در رب کہ پیدا کرے دے مخلوق. دلتا اسم دربار رسو اقرا مخ کے ذکر کہ دلتا اول معنی دلا دے نو اہم پہ اعتباد مقام سرا دا قراءت دے، او بلا عبارت دے درعایت دے نکتے عارضی نو. اگر جو پیدا کرو کی دا مخلوقات خلق الانسان من علق پہ انسان دا علق نا چا دوی نخنا دا مادہ شوا. اقرا اولولا ورب الاکرم، رب ستا اکرم دے اللي علم بالقلم. دور غار حراتو یہ بسام تراغ اقرا مانا بقارئین، بے اقرا
بیا سینې سره جوخ مال زور راک بیا دا صورت شروع